د فخر زمان اور بابر اعظم مینوالو د پاره یو ډیره غټه خوشخبری ده، یو ډیر غټ خبر راغلی دی. فخر زمان اور بابر اعظم دا به تاسو په درې واړو فارمیټو کې وینئ، یعنی په ټیسټ کې به هم دی وي، په ون ډے کې به هم وي او T20 کې به هم وي. ریسنټلی اوس پاکستان کرکټ بورډ یو داسې سنټرل کانټریکټ تیار کو چې څه کلاړیان په داسې کانټریکټ کې ورواچو چې به صرف ون ډے اور ای به صرف ون ډے اور ټیسټ کوي، څه کلاړیان په داسې کیټګری کې ورواچو ای به صرف ون ډے اور T20 کوي، او څه کلاړیان په داسې کیټګری کې ورواچو چې به صرف T20 کوي، او څه کلاړیان په داسې کیټګری کې ورواچو چې به صرف ټیسټ کوي. نو بابر اعظم په داسې کیټګری کې وو چې هغه صرف ټیسټ اور ون ډے و. نو ډیر ملګرو وی چې T20 کې بوله بابر اعظم نه وي، او فخر زمان په داسې کیټګری کې و چې هغه کې صرف ون ډے اور T20 یعنی ټیسټ کې فخر زمان نوم غیب شوی. نو اوس چې کوم ریسنټ کوم اپډیټس راغلي دي نو د فخر زمان او د بابر اعظم مینوالو د پردا خوش خبری ده چې بابر اعظم اور فخر زمان دواړه درې واړه فارمیټ کوي، ټیسټ بم کوي، T20 بم کوي اور ون ډے فارمیټ کې بم لوبه کوي. بابر اعظم اور فخر زمان د ون ډے او د T20 په کانټریکټ کې ورواچول او ټیسټ په غي بغیر سنټرل کانټریکټ نه کوي. ټیسټ میچز با بابر اعظم اور فخر زمان د بغیر سنټرل کانټریکټ نه کوي، هغه د پاره بابر اعظم اور فخر زمان به سنټرل کانټریکټ نه ساين کوي. د ون ډے اور T20 سنټرل کانټریکټ فخر زمان اور بابر اعظم ساين کو اور ټیسټ په بغیر د سنټرل کانټریکټ نه کوي. نو یو خبر دی دواړه داسې کلاړیان چې دوی ته یو فارمیټ نم نشي ویخ کې. فخر زمان د پاکستان په ټیم کې واحد داسې یو کلاړی دی چې په د باندې دا بالران هم تیریږي. په دنیا کې په هر ټیم کې د استرالیا بالران د فخر زمان نه خار کوي، د ساوث افریقا بالران د فخر زمان نه خار کوي، د انډیا بالران د فخر زمان نه یریږي. لکه د بیټسمن یو خپل پریشر وي، تاسو به کتلی وي چې یو بالر وي نو هغه اخوا دخوا بیټسمن له ډیر ښه بالینګ کوي، هغه نه رائټ ایریا هیټ کیږي په پیچ کې، هغه له پته را چې بس دا بیټسمن دی او د په ما شاټ نشي واله بالر ډاډه وي. خو چې چرته بالر ډاډه نه وي نو الته بیا بالر غلطي کوي، چې چرته ولته سترانګ بیټسمن ولاړ وي نو الته بالر نه غلطي کیږي، هغه ولي یو ځای او هیټ کیږي بل ځای. د بالر چې کوم سایکی دا هغه ویک شي په بیټسمن باندې، چې کله د بالر سایکی ویک شي نو بیټسمن په تکړه شي. بیټسمن کرکټ چې کوم دی ګوره هارد بال چې کوم دی دا ټول لسای کی د دماغو گیم دی. ټینس بال له بس دا خو شرک واخرو را کراس ودرېږي وکټ کا ورکو شرک ورکوا. ټینس کرکټ ټینس بال او هارد بال کرکټ کې د ځمکې اسمان فرق دی. د ټینس بال کې بچرته تا نه کتلی چې ټینس بال ټیم ممزان سره کوچ ساتلی وي، ولی چې کې د کوچ ضرورت شته نه. هارد بال ټیم والا کوچ ځان سره ساتي، فیلډینګ د پاره بیل کوچ، بالینګ د پاره بیل کوچ، بیټینګ د پاره بیل کوچ، فزیو بیان سره بیل ساتلی وي، هډ کوچ بیل ساتلی. وجه څه ده چې کې د کوچ ضرورت شته دی، ځکه هغه ټول ټیکنیکل گیم دی، هغه ټول د مایند گیم دی. نو هغه مایند بیا د کلاړي مایند ریډ کول، د بالر مایند ریډ کول. نو دا یو تکړه بیټسمن چې کله په کریس ولاړ وي نو بالر چې کم دی سایکولوژیکلی هغه لګ ډاون شي، هغه پته ولګي دا بیټسمن په ما سترانګ دی، په ما هټ واله شي. نو فخر زمان داسې یو کلاړي د خبره د فخر زمان نه لاړه چې د دنیا هر بالر واخله دی. په T20 ورلد کپ کې میچل سټارک والو، نو چې میچل سټارک والو نو میچل سټارک سره ریلیټډ نور بالران ايمو یاریدل چې را فخر زمان یو داسې کلاړي دی چې د اني ټایم اني بالر هټ کول شي. د ساوث افریقا بالران د وخلی، د انګلند د وخلی. خیر بابر اعظم چې کوم دی غزان له خپل کوالټي، د خپل سراوندینګ، د خپل کیټګري یو خپ پلیئر دی. نو دواړو د پاره د دواړو فینز د پاره یو خبردار راغلی. ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.